نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم و عزتمندو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الرسل دے. یو لک سلیری زرا کم و زیاد انبیاء کرام یا بروایت آخر 2 لک سلیری زرا کم و بیش انبیاء کرام و سردار دے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک کو فرمائل کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ زما دا بچے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جنت دا نوجوانانو سرداران دی. اس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خو چې کومه قربانی ورکړه، کم دلیری او جرأت سره، هغه خو واضح ده چې میدان کرب و بلا کې امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپل خپلوان، خپل بچی، خپل وریرونه، خوریونه ټول قربان کړل. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې زما دا بچی هم د جنت د نوجوانانو سردار دی. هغه مبارک خو په بستر باندې د شهادت چې کوم جام و هغه نوش کړی و. د دې څه وجه کیدی شي؟ محدثین د دې وجه ذکر کوي چې چونکې دا مال و جاه او چې کم مالکیت دی او مملکت دی، بادشاهی ده، د دې دپاره پلار زوی نه پرېږدي، زوی وجني، او زوی د دغې بادشاهۍ دپاره خپل پلار وجني، خپل رونه وجني. په دې کې هغه څه سمجوتا نه کوي. خو امام حسن رضی الله تعالی عنه مبارک دومره لوی شان دی چې هغه د سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه سره روغه وکړه، او روغه ځکه وکړه چې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایلی و چې ابنی هذا سید یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، چې زما دا بچی دا سردار دی او دا به د مسلمانانو د 2 جماعتو په منځ کې صلح راولي، د قتل و غارت نه به دی بچ کوي. نو دغه وجه و چې د دغې په وجه باندې محبوب علیہ الصلاة والسلام دا اعزاز ورله ورکړی. او 10 کاله بیا د سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک د طرف نه ورله وظیفه براتله، او امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک هم ورسره صلح کړی او 20 کاله هغوی مبارک له دا وظیفه راتله. او بیا یو ځل داسې وشوه چې امام حسن رضی الله تعالی عنہ مبارک مالی څه مشکلات ورته راپېښ شو. نو هغوی ذهن کې دا راغله چې راشه سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکه چې هغې هغه وظیفه مال راواستوي.
هغې کاغذ او قلم راغستی چې په دې دوران کې هغې باندې غنودګي غوندې طاری شوه. نو څه ګوري چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ورته اعزاز وبخلو، دیدار یې ورکوي چې ولې زما بچیه کاغذ او قلم دې راغستی دی لکه چې چاته خط لیکي. هغه مبارک ورته وفرمایل چې یا رسول الله د هغه وظیفې دپاره ما خط لیکو. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې ته یو مخصوص دعا ووایه. هغه دعا یې ورته وښودله چې دا داسې دعا ده چې دا به الله جل جلاله ستا دغه مشکلات آسان کړي په دې سره. نو چې کله هغوی مبارکو یو هفته دا دعا وویله نو سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د خپل ځان د طرف نه 15 لکه درهمه چې دی هغه امام حسن رضی الله تعالی عنه مبارک ته هدیه کړې. چې کله هغه هدیه کړې ورته نو بیا محبوب علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې کم یو بنده د الله جل جلاله سره الله ولګي توکل د الله جل جلاله په ذات باندې وکړي نو هغه د جمله مخلوقاتو د حاجت نه چې دی هغه خلاص شي او صرف حاجت چې کوم د هغه ملجا او ماوا وګرځي هغه د الله جل جلاله ذات وي. عزتمندو سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنه چې کومه قربانی ورکړې ده دغه قربانی دغه د شهادت قربانی ده او دا داسې قربانی دي چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ته دا چې کله ام الفضل رضی الله تعالی عنها دا محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک رشته کې راځي دا راغله او دی مبارکو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ته یو خوب بیان کړ چې یا رسول الله ستاسو د بدن یو ټوکړه زما غیږې ته راپریوځي نو ما زه د هغه تربیت کوم. نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د نبوت چې کم نظر الله جل جلاله ورکړی د هغې بنا باندې ورته وفرمایل صرف الفاظو ته یې ونه کتل ورته یې وفرمایل چې زما لور سیده کائنات فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نه الله جل جلاله به ورله یو بچی ورکوي او هغه بچی هغه به ستا غېږې ته راځي او مراد ته سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک. چې کله امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک دنیا ته تشریف راوړ نو ام الفضل رضی الله تعالی عنها هغې راوستو محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک له. نو محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ورسره ډېر محبت او شفقت اظهار فرمایو ای ښکل کو مبارکی د هغه نه خوشبو واغسته. ښکلول عام دی عزتمندو خو دا بویول او خوشبو ترېنه اخیستل دا ډېر زیات کمال دی. دا وجه دا وه چې محبوب علیه الصلاة والسلام چې کله د معراج شریف په شپه باندې اسمانونه راتله نه هلته کې یو ونه وه د هغې میوه محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک نوش کړه. چې کله دنیا ته تشریف راوړو د هغې نه بعد والله الله جل جلاله سیده کائنات فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورکړه. بیا به چې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ما ته کلم خواهش وشي چې زه هغه جنتي ونه خوشبو د هغې محسوس کړم نو زه خپله لور فاطمه کائنات رضی الله تعالی عنها خپلې سینې ته راجوخته کړم او د هغې نه هغه خوشبو زه واخلم. دا هغه خوشبو ده د حسنینو کریمینو چې هغې سره ډېر زیات محبت وکړو. امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک خپله ژبه مبارکه خوله کې ورکړه چې هغه
ځان طرف ته یې راښکله. نو بیا محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک مخ واړو چې راوایړو مخ. نو ام الفضل رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې یا رسول الله دا څه وجه ده؟ د چا په غېږه کې چې یو دومره حسین او جمیل ماشوم وي او د هغې باندې دومره د افسردګۍ څه علامات کیدی شي چې تاسو جاړئ؟ نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې اوس په دې ساعت مالا جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو او ما ته یې وی چې دا بچی تا ته ډېر زیات عزیز دی، ګران دی درته. ما ورته وی چې آو چې بیا راته وی چې دا ستا بچی دا به د کرب و بلا په دې میدان کې شهید کیږي او مال یې هغه خورم راوړه. نو وی دغه د درد و علم د وجې نه وی چې دی ما وجړل. نو دلته سوال دا دی چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ لا بچی دی، جبرائیل علیه السلام مبارک تشریف ولې راوړو او دغه واقع ورته بیان کړه. دې کې راز دا کیدی شي محدثین فرمایي چې دا د محبوب علیه الصلاة والسلام یو ډیر زیات سخت امتحان و چې د هغه یو عزیز بچی د هغه په غېږه کې دی، لا ماشوم دی او چې نوجوانۍ عالم ته رسیږي دا بیا شهید کیږي. نو آیا چې محبوب علیه الصلاة والسلام د هغه دغه تکلیف لرې کولو دپاره به لاس اوچتئ او که نه به اوچتئ؟ دا امتحان د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم. که چېرته یې لاس اوچت کړی و چې خدایه زما د دې بچي نه دغه تکلیف لرې کې، نو الله جل جلاله به دفع کړی وي. یقیناً کیدای شي چې الله جل جلاله ته بیا ګیله کړې وي چې یا رسول الله ای زما محبوبه صحابه کرام تاسو سره و جنگ بدر، احد، حنین او دغه پردي بچیو د جهاد دپاره د تورو باندې چې دی ځان یې کټ که ویني ویني که تار یې که ځان او چې کله ستاسو د خپل بچي نمبر راغی نو تاسو بیا دعا وکړه. دا یو ګیله ته کیدی شوه. محبوب علیه الصلاة والسلام په دغه امتحان کې هم کامیاب شو، الله جل جلاله کامیاب کو. همدا وجه ده چې کله امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید شو، سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ته حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خوب کې راغی چې او داسې عالم کې راغی چې هغه مبارک لکه څنګه چې پخوا ګاډي نه وو، جهازونه نه وو، عام په سورلو باندې به چې څوک رالو نو هغه زلفې، هغه یخته، هغه کپړې، هغه مخ، هر څه به یې په دوړو باندې رنګ و. نو دغه عالم د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک هم و. سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي چې یا رسول الله دا څه وجه ده؟ نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا، چې زه اوس د هغه مقتل نه راغلم، کم مقتل کې چې سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا تمام قربانی ورکړه او دا هغه دا قربانی دا شهادت دی. شهید باندې ماتم نه کیږي، یاد ساتئ. ماتم به هغه سړی کوي په هغه چا باندې چې هغه مړ شوی، او امام حسین رضی الله تعالی عنہ ځان له نه دی شهید شوی بلکې خپل تمام خاندان سره او تمام خاندان د شهادت دغه مقام باندې فایز شوی دی. نو په یو شهید باندې څوک ماتم نه مناوي، نو په دومره خلکو باندې څنګه ماتم مناوي دی شي؟ همدا وجه ده چې 45 ورځې سیدنا
امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک سر مبارک دا چې دی دا په دغې کوڅو او په دغې لارو کې ګرځولو. او بیا یې چې یو ځای کې ښخ کړو نو دغې دوران کې یا چې په دغه علاقه باندې د انګریزانو قبضه کېدونکی و نو دغلته کې یو مسلمان وزیر و چې هغه تمام دولت خپل خرج کو او د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک سر مبارک یې د هلته نه را حاصل کو. او عزتمندو دا خبره به یاد ساتئ چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ دغه سر مبارک چې دغلته نه راویستو نو په دې کې 1500 کاله تېر شوي. 1500 کاله بعد هم مورخین لیکي چې دغه سر مبارک دا بالکل تر و تازه او د هغې نه وینم جاري وه. دا عام سر نو. او بیا یو ویړو د مصر په یو ښار کې مشهد حسین رضی الله تعالی عنہ قاهره کې یو خاص ځای ورله دغه کو او هلته کې هغه مبارک دا سر مبارک چې دی هلته کېښوست. او څومره اولیاء او مؤمنان به چې ورتلل او سلام به یې کو باقاعده خپلو غوږونو باندې به یې دغه سلام اورېده. یو ځل یو ولی الله به ورغی وی سلام یې وکړو چې السلام علیک یا ابوالحسین سلام یې پې ووي جواب رانغی. څه وخت پس بیا یې سلام وکړو جواب رانغی بیا یې وکړو بیا یې جواب وی چې قربان ما اول ځل سلام وکړو وی چې آو ما ته علم کې وه زما دا خبره خو چونکې ما خپل نیکه مبارک حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سره کلام کو نو ما دا خوښه نه ګڼله بېادبي مې ګڼله چې سید الکائنات سید الرسل سره زه مخاطبه کوم او په دې دوران کې د هغې کلام کټ کم او ستا جواب ورکړم. دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک شان او عظمت دی چې الله جل جلاله ورله کم شان او عظمت ورکړی. او دریم نمبر خبره ده چې کم مورخین دا لیکي چې دا دغسې واقعه وشوه داسې وشو داسې وشو دا د ماتم دپاره دا خبرې بیانېږي. د دې خبرو هیڅ حقیقت سره هیڅ واسطه هم نشته کېدی نشي لکه چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کیږي رشته دار شهید کیږي بچی شهید کیږي دا روایت څوک کوي دغلته دا راوي څوک دی چې د جنګ نه بهر دی او دې دپاره دا ایثار دی چې زه به دا روایت وړاندې بیا بوځم. دا قیل او قال راغونډ کړي دي او خرافات دي په دین کې. امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی هغه مبارک ژوندی دی د هغه مبارک اهل بیت ژوندي دي د هغې شان ژوندی دی ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د اهل بیت امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنهما دا دواړه دې دپاره محبوب علیه الصلاة والسلام دعا کوي چې اللهم انی احبهما فاحب من یحبهما چې ای الله زه خپل دې حسنینو کریمینو سره ډېر زیات محبت کوم او ته هغه چا سره محبت وکړې څوک چې دوی سره محبت کوي. دا شان او عظمت دی دا شان دی د اهل بیتو د حسنینو کریمینو او حسنینو کریمینو نه الله جل جلاله دا شان ورکړی دی چې کم مؤمن من د دې سره محبت ساتي دا د ایمان نښه ده. لکه د منافق دا عظیم یو عجیبه نسخه درته ښیم د منافق د پیژندو چې منافق په تاسو په څه باندې پیژنئ هلته کې تذکره د مولا علی رضی الله تعالی عنہ وکړئ هلته کې تذکره د حسنینو کریمینو وکړئ که د هغه سړي په تندي باندې بل راغی پوه شه چې دا منافق دی او که د هغه سړي په زړه کې محبت وي هغه دا بیان کړي چې سبحان الله کم شان دی د دې اهل بیتو دغه سړی پوخ مؤمن او سوچه سني دی. الله جل جلاله دې موږ ته د دې سنیت خدمت توفیق